یونس خان هم اخر د پاکستان کپتان حواله سره خپل بیان جاری کړی دی او یو داسې کلاړی خولې دی چې د پاکستان د ټیم کپتان شي چې تاسو نوم اورئ نو کېدای شي تاسو هم زړه خوشاله شي چې بالکل دا کلاړی د پاکستان د ټیم کپتان پکار دی په هغې باندې هم خبره کوو بل په بابر اعظم باندې څومره تنقید کېږي د هغې حوالې سره هم څه اپډیټس دي بل راشد خان تاسو له معلومه ده ویسټ انډیز نه افغانستان میچ بایلو په غټ مارجن باندې په 104 رنزونو باندې نو د هغې حوالې سره په راشد خان باندې هم تنقید کېدو چې راشد خان ولې ډومبنې بالینګ واغشتو ولې ډومبنې بیټینګ ونه کو چونکې دې میچ کې ټاس راشد خان ګټلی خو پیلې بالینګ وایشتو نو د هغې جواب هم راشد خان ورکړی دی مکمل تفصیل په دې ویډیو کې په دې درېو اهم خبرو باندې تاسو سره ډسکس کوم نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ ټول نه پهله په یونس خان باندې خبره کوو تاسو له معلومه ده یونس خان د پاکستان له طرفې یو ډېر غټ کیریر لري د پاکستان دپاره ډېر غټ ریکارډونه جوړ کړي دي ډېر هاي سکورونه یې کړي د پاکستان دپاره اوس هغه د پاکستان د کپتان حوالې سره یو ډېره ښه خبره شریک کړې ده پی سی بي له مشوره ورکړې ده چې د پاکستان په ټیم کې مه شاهین کپتان وایي مه بابر اعظم کپتان وایي مه احمد وسیم کپتان کوئ مه شان مسعود پسې ځئ مه چې کوم دی تاسو بل داسې کلاړي ګورئ ډایرکټ چې کوم کپتان تاسو اخلئ هغه فخردمان کپتان کوي جي فخردمان یو بولډ کلاړي دی یو بهادر کلاړي دی او د هغه په سربراهۍ کې به کپتان چې کله بولډ وي کپتان چې کله بهادر وي نو هغه کلاړیان هم بهادر ساتي بل وایي همدې فخردمان د ټیم دپاره ډېر زیاتې قربانیانې هم ورکړي دي کله یې په 1 ډاون بیټینګ کړی کله یې په 2 ډاون کړی کله یې په 3 ډاون کړی دی مطلب په نمبر 4 نمبر 5 باندې هم فخردمان د خپل ټیم دپاره بیټینګ کړی چونکې اوپنر دی خو بیا هم د پاکستان ټیم دپاره غټې قربانیانې ورکړي دي نو پکار دا چې پاکستان کرکټ بورډ فخردمان د وایډ بال کپتان وساتي اوس تاسو دې حوالې سره څه وایي دا خو د یونس خان چې کومه وه سلا مشوره وه د پاکستان کرکټ بورډ دپاره آیا تاسو د یونس خان دې خبرې سره اګري یئ که نه کمنټ ضرور وکړئ جي بل په بابر اعظم باندې ډېر غټ تنقید روان دی د هغه په کپتانۍ باندې ډېر غټ تنقید روان دی صحافیان کرکټ فینز وغیره د پاکستان کرکټ ټیم چې کومه کارکردګي وه په 2024 T20 ورلډ کپ کې په ګروپ سټیج کې بهر شو نو د هغې په وجه په بابر اعظم باندې ډېر غټ تنقید روان دی چې تر اوسه پورې چې هغه منټلي ټارچر کېږي نو دوی کې بابر اعظم له هم پکار چې خپله کپتانۍ نه سټیپ ډاون شي بورډ یې خو هسې هم درې کوي بورډ یې نه پرېږدي چې پاکستان کرکټ بورډ به لیډي کپتان چینج کوي د بورډ د کپتان چینج کولو نه مخکې بابر اعظم له پکار دی چې هغه ووایي زه ایز ا بیټسمین په ټیم کې ګیم کوم او کپتاني ولا پخپله ورپرېږدي نو ښه خبره به جي بل راشد خان حوالې سره نن چې افغانستان کله میچ بایلو د ویسټ انډیز نه نو ډېر کرکټ فینس چې کوم هغوی وي خیر دی هېڅ خبره نه ده کله کله بایلل پکار یا مطلب څه داسې ډساپوینټ پینو افغانستان کرکټ فینس چې کوم دي خو څه فینس داسې و چې په راشد خان باندې تنقید کولو چې د ټاس وګټلو نو ده ولې ډومبنې بالینګ ویشتو بیټینګ ولا کول پکار و راشد خان ټاس ګټلی و چې ډومبنې بالینګ ایستلی او ما هغه ټایم د ټاس دوران راشد خان ووي چې زه خپل ټیم ټیسټ کول غواړم ځکه راتلونکي میچونو کې مونږ ټاس بایللی هم شو راتلونکي چې کوم میچز دی زموږ دپاره ډېر زیات کروشل دي هغې کې ګټه مونږ له ډېره زیاته ضروري ده نو که چېرې ټاس مونږ بایلو مونږ بیا چېرته چیس کوو مطلب ډومبنې زموږ بالینګ راشي سیکنډ مو بیټینګ راشي بیا سکور چیس کوو نو زموږ ټیم چیس کې داسې تکړه نه دی څنګه چې د پاکستان ټیم چیس کې پریشر کې راځي نو دغه د افغانستان ټیم هم چیس کې پریشر کې راځي نو راشد خان وایي چې زه چیس کول غواړم زه ټیم ټیسټ کول غواړم چې آیا موږ چیس کولی شو که نه دا هغه وایي چې دا زموږ دپاره یو پریکټس میچ و او په دې کې ما خپل ټیم ټیسټ کولو جي نو کله کله داسې پکار وي چې سړی یو فری میچ یې پته وي ولا چې دې میچ ګټلو سره یا بایللو سره څه نقصان نشته دی نو هغه میچ کوي کلاړیان ټیسټ کوي یا خپل ټیم ټیسټ کوي نو دغه راشد خان هم ویلي دي چې ټاس مونږ وګټلو خو مونږ بالینګ ځکه وایستو چې ما ټیسټ کولو خپل ټیم چې آیا چیس کې مونږ څنګه یو جي نو دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام